اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو دا وخت راغلی یو د مولانا صاحب کوم چې د مدرسه کې مهتمم هم دی، هغوی لس قرآن شریفونه غوښتي وو. هغه لس قرآن شریفونه مو له راوړه، خو د دې نه علاوه وایي اته قرآن شریفونه داسې دي چې هغه اته کرښوالی. مفتي صاحب اته که 18 کرښواله څو قرآن شریفونه؟ اته قرآنونه 18 کرښواله به وایي، نور موږ له راوړئ. نو مسلمانانو ورونو دغه خبر ستاسو غوږ ته در رسومه. مولوي صاحب دا وخت ماشومان راځي په 3 بجې باندې لا یوه ګنټه پاتې ده. دې وخت کې ورته بیا دلته تاسو ورته تجوید کوئ که حفظ کوئ؟ جی ترجمه حفظ ناظره، ترجمه حفظ او ناظره ښه دې او قاعده ښه دې ماشومانو ته. نو دا څه ټیم له دا ماشومان راځي؟ جی 2:30 بجو له راځي. ټیک ده جی. بل زمونږ مولوي صاحب وایي چې دا مدرسه ده صرف د طلباو ده، او په دې کې که څوک زمونږ سره د پلستر کوشش کولی شي چې دې له پلستر وکړو. دا مدرسه تاسو ولیده، دغه ځایونو کې د اودسونو ځای اساس کو، او دغه کنسټرکشن دا کار پکې روان هم دی، ستاسو د وړاندې دی. نو مسلمانانو ورونو مولوي صاحب وایي چې په دې مدرسه کې موږ له کارپټ او ورسره د پلسترو غم او ورسره د دغه کړکو غم په الله ګران شي که د چا وس دس کېږي نو په دې کې به دغه طلبا چې کم دي لا راغلي نه دي، اوس یو را روان دی سبق له راځي ځان را رسئ. نو به هر حال دغه مې ستاسو د وړاندې دغه خبره کوله، تاسو لیدی شئ دغه پلسترو باندې ورسره دغه لګي. مولوي صاحب په دې کې د ماشوم هم ده، د ماشومانو ته هم پکې سبق وایي؟ ښه قاعدو والا ښه جي ښه. دا اوس ورو را روان دي، یو دوه راځي جي که نه. ټیک ده جي. مسلمانانو ورونو دغه ستاسو د وړاندې دي د مولوي صاحب ارجنټ اډر چې کوم دی هغه د اتو قرآن شریفونو دی چې 18 کرښوالی، او د دې سره سره د مولوي صاحب د کارپېټ او د پلسترو د دغه کړکو دغه ستاسو ضرورت دی جی که نه؟ جی بس دغه ضرورت دی که دا وشي څومره ملګري هغوی پکې د الله د رضا لپاره اخلاص کولی شي. دنیا د آخرت ګټه ده، توازن الله په دنیا هم ورکوي، په آخرت باندې هم ورکوي. بله غټه خبره دا ده چې دا صدقه جاریه ده. جی دا که انسان وفات شي نو دا یو داسې صدقه ده چې د مرګ نه پس هم الله جل شانو د دې ثواب بنده ته رسوي، او دا د مسجد دپاره هم استعمالیږي، د مدرسې دپاره هم استعمالیږي. نو لهذا دواړه کارونه به کېږي. خپل وس مطابق څومره ملګري دا دغه ګوري، چاله الله وس ورکړی او خپل وس مطابق زموږ سره اخلاص وکړي نو ډېره ښه خبره. مولوي صاحب دا 10 قرآن شریفونه خو تاسو ته هدیه شو، او چې څوک زموږ سره په دې کې کومک کوي یا چا زموږ سره مرسته کړې ده، خاص کر مسافر وروڼه دي، نو ډېره دعا ورته کوئ جي. انشاءالله دعاګانې به ورته کوو، الله دې له جای خیر ورکړي، او کوو به د خیره څه دعاګانې به خامخا کوو. هسې ټولو مسلمانانو ته موږ دعاګانې کوو، ښه جي. خصوصیت سره هغه ملګري چې زموږ سره اخلاص کوي نو هغوی ته به خامخا په خصوصیت سره دعاګانې کوو. الله دې له دې ځای خیر په دنیا او آخرت باندې ورکړي. امین امین. دا خواته چې دا ملګری ناست دی دا زموږ سره قاري صاحب دی، وړو ته سبق پړاوی. قاري صاحب دی، حافظ دی؟ جی حافظ دی، اوس تجوید کوي. ښه جي ښه. ټیک ده جي. مولوي صاحب ستاسو خبره مخکې زموږ وروڼو ته ورسېده، کوم ملګري مرسته کوي انشاءالله هغوی به ستاسو سره مرسته خامخا په دې کې وکړي، او دا قرآن شریفونه چې کوم دي انشاءالله که بیا ضرورت و نو دغه اته خو ضرورت دی انشاءالله، او نور به بیا غم دله کوي انشاءالله. مولوي صاحب به زما یو عرض دی چې د مسافر وروڼو ته ډېره زیاته دعا کوئ جي. انشاءالله دعا ټولو ته به انشاءالله ډېره مننه پولي الله سبحانه.